أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 19، 20 اور 21 مطالعہ مجرن کو انشاءاللہ. پرون د درس اختتام په دو الفاظ سره شو چې الا نعلت الله علی الظالمین، چې یقینا واورجا خبره چې د الله لعنت په هغو خلکو باندې چې هغه ظلم کوي. ظلم موږ دوو نمو باندې یو نمې باندې پیژنو. هغه دا ده چې یو سړی رچک شي بل چا سره ظلم وکړي، یا یو کس رچک شي چې سره ظلم وکړي، نو موږ یو چې د سره ظلم وکړو. خو مګر قرآن ظالم هغه ته یایي چې هغه د حق پہچان دی بعد، حق واضح دی بعد، هغه خپل ځان په هغه کار کې ډوب کی چې هغه کار د لپاره موجب سزا د آخرت سزا جوړیږي. نو دیو جن الله تعالی داسې خلکو ته ظالمان یایي چې دا خپل ځان سره، خپل قوت سره، خپل صلاحیت سره، خپل بدن سره او خپل عقیدې سره خپل ځان سره ظلم کوي. دیو جن الله تعالی هغه ته ظالم یایي. نو دلته الله یایي چې الله لعنت ته په دغو ظالمانو باندې چې هغه څه کوي، یو طرف ته هغه الله باندې درویغ رتړي، یعنی درویغ دادي چې دی یایي چې الله بی الله سره نورم شریکان دي، نور داسې هستی شته چې هغه الله مخې ته خبره کولی شي او موږ ته نه خلاصولی شي وغیره، یا الله سره نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه کائنات نظام چې دا هغې چلونې کې هغې سره مدد کوي، یعنی د مدد محتاج ده. یا الله موږ پیدا کړي خو موږ دې پر څه هدایت نه ده رسولی، بلکې موږ ته یې چې خپله ځان ته هدایت لټوي. یا موږ الله پیدا کړي بس همدغسې پرې شي یو، مرګ د بعد هېڅ هم نشته دي، بس دا دنیا ده چې څه پکې کوې کوه. نو دا ټول درویغ دي الله باندې. داسې مختلفې نظریات او ایجادات چې دي دا چې چا هم قایم کړي دی، الله یې چې دا ظلم کوي خپل ځان سره او الله باندې درویغ رتړي، دې ته درویغ. نو الله یې چې په هغو باندې لعنت ته اوس یې چې الذین او هغو خلکو باندې هم لعنت ته یصدون عن سبیل الله، چې هغوی د الله لارې نه خلک ویسروي، د الله لارې نه خلک وسره. الله لري نه څرنګه خلک سره همدغسې نظریات دی هغه مخې ته کېدي، دغسې عقیدې جوړې کړي هغه مخې ته کېدي او هغه د الله صحیح لارې نه غلط کړي او په بلې لارې راوړي. ویبغونها عوجا، او د الله کم احکامات چې دي یعنې د الله لار چې ده هغې کې ټیډ پیدا کوي، ټیډ پیدا کوي. ټیډ دی څه مطلب شو؟ ټیډ دې ته یایي چې دی همدغسې نظریه قایمه کی خلکو مخې ته داسې د شک و شبې خبرې وکړي، حالانکې دی په خپل پوی وي، خو دی هغه حق داسې رنګ ویر کوي، داسې پروپیګنډه کوي، داسې خبره د جمعو کې کوي، په منځلس کې کوي نورو خلکو په مخ کې، چې دی اصل غرض دا وي چې دا خلک چې هغه خبره واورېدله او د دې غوږونو ته کوشش کهي داسې نه وي چې ته داسې نه وشي چې هغه حق ته قبول کړي او یا د ادا د هغې خبرې ملګرتیا وکړي. لہذا دی داسې نمونه شک و شبې خبرې واچوي چې هغه انسان چې دا چې کوم هغه خبره اورېدلې وي او بعید نه ده چې هغه زړه کې خبره کینی، خدای دا کوشش کوي چې یاره دا خبره چې د زړه ته خو نوتي خدا او د غور سره اورېدلې ده، لہذا داسې نمونه خبره د هغه مخې ته واچوي چې هغه شک و شبې کې تزبذب حالات کې واچوي او اخر نتیجه دی ته ورسي چې هغه طرف ته لاړ شي. ویلی چې دې کې شک نشته چې د دنیا رنګ چې دا هغه ډېر ششته ده
او د دنیا رنگ چې چاته پیش کی یا د هغه بل طرف ته د خپل خواهشات نفس هم موجودي شیطان هم کار کوي بدالر غونه الیری کې ایو قسم کې دلی دوریغه ولګي وغه کې ټیډ پیدا کی چې بای دا غسه دا بس هغه طرف ته روان شي نو د ځکه الله چې په دوه باندې خدغه خلکو باندې هم لعنت ده الذين يسدون عن سبيل الله هغه خلک چې الله لرینا وسرون کوي خلک وسري دي الله لرینا ويبغونها وجا وغه کې ټیډ پیدا کوي وهم بالآخرته هم کافرون او دای حقیقت دادا چې دای دی آخرت نه انکاری دي دای دی آخرت نه انکاری دي دې څه مطلب شو دې مطلب دا شو چې کچری دی آخرت عقیده دی ذهن کې وای نو دای په کلم داسې کار نه کولای لہذا دای چې د کم کار کوي دای نه دی ذهن نه دی آخرت فکر ختم شوی دا او نبی محترم صلی الله علیه وسلم اکثر احادیث کې هم دغه هدایات کړی یره چې مرګ یاد ساتي آخرت یاد ساتي ویلي چې دا شیونه داسې دي چې دا انسان پښې چې دی تړي و انسان خو ډېر کمزور دی شیطان دته بهکاوه ویر کی شیطان د روان کی په غلطه لري خو کله چې د آخرت یاد شي کله چې د خپل مرګ ر یاد شي او دا دی وجنه کوي چې لس ټایم سره لږغونی سات ویلی نوی دا معامله ایمان والی سره هم کیږي دای څو کی چې هغه مرګ د نه شي آخرت د نه شي او دا داسې کار وکي چې هغه ټیک نه وي گو چې بات کې کده ایمان ولوي بیا خطر یاد شي دا خبره او فکر ورته راشي دا فورن دی الله نه معافي غوړي لیکن کم خلق چې دا کار کوي او مستقل بنیادو باندې دا کار کوي چې خلق دی الله د حق نه اړي خلق حق نه اړي او بل طرف ته رواني نو دا هغه خلق دي چې دی مرګ میر دا هیڅ اهمیت نه ور کوي او خاص کر کې آخرت دلته تذکرہ ده چې آخرت یې ير ده یعنی آخرت خدا د دې دا فکر ده چې بس دای وکیلو نه دا د دنیا او دې کې بس کېل تماشا وکا مرګ دی بعد هیڅ هم نشته دي نو دغه خبره ده چې مرګ دی بعد آخرت تا او آخرت هغه شاید چې تب حساب کتاب ور کوي آخرت هغه شاید چې تب حساب کتاب ور کوي دا ډیر داسې واقعیات کیږي چې آخرت چې دا کنه دا چې لرغونی زړه کې موجودي موږ مخه ته یو معامله و یو ملګری هغه چې ته چا سره کار وکړو عربی هغه کار چې وکړو هغه کار کې څه غلطي هغه نه وشو هغه عربي ورته دماغ خراب شو چې دماغ خراب جو ورته چې څه یو روپۍ نشته ده په کار خو کړو هغه غي چې دا ویلو چې یو روپۍ نشته وی چې ما ورته کو چې هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره نه ده آخرت کې به حساب رکای وی چې سړی خورن لاړلو خو چې په گیټ څنګه ناوته واپس راووت وی چې ماته اشاره وکړه زه وخته گاډي ته چې ماته نه روان کو کرین و چې ماته نه روان وی چې روان مکو وی چې دا एकदम گیټ نو چې وګه ودره وی چې راغو خپل پیسې راکې او زیاتې راکې چې خپا نشي خو غلطي تا کړی دا غلطي دی وکړه مې چې مرته کړی بده خو په جنبوج کې خو نه وکړي کنه وی چې بس وی چې ما معاف کا نو دا یو هغه شاید چې هغه ته بل هیڅ نه وړي چې ته چیز خبره نه په آخرت کې به راکې بس چې آخرت عقیده وی کنه اچھا ډیر خلک داسي مړه به ګورو وکنه غزه بس هیڅ خبره نه دلته الله یې چې وبال اخرته هم کافرون وهم بالآخرت هم کافرون او دای دی آخرت نه هم انکاری وی دا دغه بنیاد باندې دا خلق دی حق نبی سره او دی الله لار کې ټیړ پیدا کوي الله لار کې شک او شوبې چي د خلکو په مخ کې چهرهغه دی حق ملګرتیا ونه کی اولایک لم یکونوا معجزین فی الارض دا یو ډیر خاص ټکی دا دی الله طرفنا الله فرمایي چې اولایک دا خلق چې دي کنه لم یکونوا معجزین فی الارض دای الله په ځمکه کې عجز کولای نشي څه مطلب شو مطلب دا شو چې الله غواړي چې ځمکه کې دماغ قوانین وي دماغ احکامات وي هر انسان دماغ په احکاماتو باندې چلیږي مگر دا انسان څه کوي دای چې نه دماغ حکم به چلیږي زب خپل نظام کوم لکه نن د امریکای صدر ټرمپ او داسې اسرائیل او داسې نور نظامونه چې څومره دي هغه راکواله هغه دا یای چې نه خلک چې د موږ څه کړی دي کنه په دې په مطابق به چلیږي دا کمیابی لار د دې سره د انسان ترقی د دې سره د معاشري ترقی دا دې سره به موږ ته دولت ملاوي شي دې سره به موږ ته سکون ملاوي شي الله چې نشي کېدای داسې د ما سره مقابله کوي یو طرف ته انسان ته دماغ احکامات دي بل طرف ته دای لګیا د خپل احکامات جوړي
دا یای چې انسانان ته په دې سره زفه غویر کا دا ما عجز کوي دماغ کمات ما کمزوري کوي یعنی مطلب دا ده چې دوا انسانان دي دوا بادشاہان دي یا دوا قوتونه دي یو قوت یای چې زب غالب بل قوت یای غالب مقابله وشي چې څو غالب شي هغه غالب ده مگر الله یای چې ګدی څومره مقابله وکي د روی زمین باندې هر یو شی د ما په اطاعت کې چلیږي هر یو شی خالق زیم زته نه خبر یم انسان ما تخلیق کړي معاشري ما تخلیق کړي دغه انسان ته ما ته پته ده چې د انسان ته څه شي ضرورت ده د انسان ته د کم لارې ضرورت ده د انسان کامیابی او خوشحالي په کم لارې کې ده په کم قانون کې ده دا ما ویر کړی ده او دای لګیا د هغه قانون رد کوي او د خپل قانون رایج کوي اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض الله چې دا ما په ځمکه کې عجز کوی نشي د ما احکاماتو مخې ته به آخرکار شکست خوري دنیا کې څومره نظامونه جوړ شي یو ټیم داسې و چې برطانیه ټولو باندې غالبه وه هر طرف ته برطانیه قابضه وه برطانیه وی چې زه روی زمین باندې زه یو خدای یم دماغ قوانین به چلیږي الله تعالی هغه ته زوال ورکو بیا روس و بیا الله هغه ته زوال ورکو نن امریکا ده الله هغه زوال طرف ته روانه ده دا څه شي دي دا صرف نمین نه دي دا د الله د احکاماتو د قانون مخې ته خپل قوانین دي خپل یو نظام ده د الله نظام مخې ته دی باطل نظام درولی و اور اوس پورې درونې کوشش کوي دغه باطل نظام انسانانو ته معاشرې ته وینې نه بربدۍ نه تباهۍ نه خون خرابۍ نه علاوه هېڅ هم نه دي ویر کړي تاریخ د دې گواه ده تاریخ د دې گواه ده الله چې اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض دا ځمکې کې ما عجز کوی نشي دی د ما لارې کې ټیډ پیدا کوي دی خلک دی الله لارې نه وسروي مگر دی به آخرکار شکست خوري کامیاب غالبین نحن غالبین الله قرآن کې چې زه به غالبېږم روی زمین باندې او دنیا کتلی ده د تمام نظامونو کفار مکه آخرکار شکست وخوړلو او د هغه نظام هم شکست وخوړلو او روی زمین باندې عرب باندې الله تعالی یو داسې نظام قایم کو چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم فرمایلو نه چې صنع یمن نه به یوه ښځه روانه وي بن سر کې خوبصورته ځوانه ښځه به وي سونې نه زیوراتو نه د دلهن غوندې به روانه وي مګر چا کې جرت به نه وي چې هغه ته وګوري دا نه چې ټول به تقوادار وي یا ټول به نیک خلک جوړ بلکې قوانین به دومره سخت دي د الله نظام به دومره سخت وي چې هغوی به ورته سترګې نشي ویچتولی همدا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور کې همدغسې شوي وو بیا دا زروی زمین دا نظام بیا کتلی و لہذا الله یی چې اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض دای د ما مقابله نشي کولی دی ما عجز کولی نشي وما کان لهم من دون الله من اولیاء و الله نه علاوه د دی سرپرست څوک نشته د په ده دغه بنیاد ده دوی چې کوم اولیاء جوړ کړي دي هغه دی غلط جوړ کړي دي هغو سره هېڅ بنیاد نشته ده لہذا الله چې وما کان له من دون الله من اولیاء د الله نه علاوه هېڅ مددګار د ده نشته دی هېڅ سرپرست نشته داسې خلکو دا به غورځېږي دا به ځمکې ته راغورځېږي دا به ذلیلېږي دا به خوار وي دا څوک وي دا فرد وي دا معاشره وي دا پرټي وي دا ګروه وي دا څوک هم وي الله یی چې دا سوال نه پیدا کړي یضاعفو لهم العذاب بیا الله یی چې دوی ته به ډبل عذاب میلوي ډبل عذاب به ولې میلوي الله یو عذاب خدا چې دی خپله دی الله حکم نه خلاف ورزي کوي بل عذاب دا ده چې ده یوه داسې نظریه قایمه کړه چې خلک په هغې روان شو د ورستو نسل ته یو داسې لار پرېښه چې هغه په هغې روان ده په هغو خکرونو روان ده دا هغه خبرې وي که نه کفار مکه چې پلار نه که نه هم دا طریقې موندلي دي موږ څرنګې دا پرېږدو نن موږ ګورو چې بس پلار نکم په کمې لارې روان ده یا ما ذهن کم روان ده زه هم په هغو سره هغو ملګرتۍ کې روان یم دا نه ګورم چې دی به مانه پوښتنه کېږي تا د ملګرتۍ د چا کړي وي تا نستی د چا کړی و یضاعف لهم العذاب ډبل عذاب به رجو په د بنیاد چې د خپله نه و خپله هم ګمراه او نور یې ګمځان سره ګمراه کړو وما کانو یستطیعون سمع وما کانو یبصرون